دمونو څه حیثیت دی. البته د دمونو په باره کې دا خبره ده چې دم کول جایز دي. څوک دم کوي څوک نو دم نبی علیہ السلام کړی دی، جبرئیل علیہ السلام دم کړی دی، صحابه کرامو دمونه کړی دي، نو دم کول خو جایز عمل دی، په دې کې څه ګناه نشته. البته دا خبره چې سړی د هغې نه روزګار جوړ کړي او چې ما خوب ولیدو لکه هغه کم پېښور کې یو صاحب راغلی دی او هغه صاحب ناشنا غونې یو دنده جوړه کړې ده او چې ما په خوب کې یو بزرګ مال راغی ما ته تپوس وکړو چې د پلاني مرض دپاره کم دم دی ویل چې دا دی، بیا ورته ما ویل چې د پلاني مرض دپاره کم دم دی ویل چې دا دی، بیا مې ویل چې د پلاني بیمارۍ دپاره دم کم دی نو دا دی، او داسې مسلسل ما ته دمونه وویلو. نو د بډویرې چې کوم صاحب دی نو دا خبره د غلطه خبره ده. خوب سړی لیدلی شي خو په دې څیزونو باندې اعتماد خو زموږ ځکه نشته دی چې کم دا ډېر پخوا نه هم دا خبرې شروع دي او خلک راځي او د هغې نه پسې معلومات چې قل هو ته هم نه ورځي. یا په سوات کې بل یو پروګرام ما ته چا راولېږو چې هلته کې فوټوسټیټ باقاعده جوړ کړي دي چې څوک راځي ستا څه مسله ده او دا واله هر چاله یو شی ورکوي یو چنده اچوه او یاره چې موږ پیسې نه لو که څوک 10 راکوي که څوک 10 راکوي که څوک 100 راکوي او نمبر یې ولاړې دي. دا روزګار دی، دې له مزئ تاسو دا دمونه ماچوئ، دې خلکو له فاتحه نه ورځي، دې خلکو له قل هو نه ورځي، دې خلکو له دعای قنوت نه ورځي. زه په خپله باندې نوم نه اخلمه خو په 400 کې په دې یو ځای کې یو ماشوم را پیدا شوی او بلکې زه به نوم والمه داسې دغه خبر نه عادل ماشوم بیا د خبرواچو راغلی یو پروګرام یې کړی. هلته یو ملګری دی زمونږ نیاز خټک صاحب د هغه په هرا سکول کې باقاعده سبق وایو، مولانا مفتی اکبر علي صاحب د هغه شاګرد و. بیا هغه ویل چېرې په دې فلاني ځای کې بنګله کې یو ماشوم راغلی دمونو کې خلکو څخه کېږي. موږ لاړلو، ما په خپله انټرویو کړی دی، ما ته تپوسونه کړي دي، هغه له دا تفصیلات مفصلات نه ورته مې ته ولې دا شی نه کوې؟ تا ته چا دا خبره کړې ده؟ تا له مونځ درځي، تا له پلانې صورت درځي، تا قرآن ویلی دی او هغه هم دمونه کولو خلک راتلل، دغه تیمارګرې نه و دغه بونیر نه و دغه زګون نه به خلک راتلل کېناستل به ورته. لهذا نن سبا روزګار جوړ شوی دی، دې روزګار له تلل نه دي پکار. تا ته چې کوم یا په خپله ځان دموه او یا دا چې په تا ته یو حق پرسته عالم میلاو شو نو هغه باندې ځان دم کا فوټوسټیټ کولو دا مې په زعفرانو باندې ولیکو. دا اکثر وداسې وي چې په خپله باندې یا جادو کوي او دویم دا چې بس خلک په دوکه کې اچوي او دغه دوکې په بنیاد د خلکو نه پیسې علي او ډېر غټ غټ کاروبارونه خلک په هغې کې جوړ کړي دي. لهذا د دمګورو ورونو د زما دا درخواست دی چې خدای دپاره دې نه روزګار مه جوړوئ. دم شرعي حکم دی، بالکل جایز دی، خو د هغې نه روزګار جوړولو. بل دا چې دا ښه عمل ځکه نه دی چې نبي علیه السلام فرمایي زما د امت نه به 80,000 کسان جنت ته بې حساب و بې کتابه ځي، نو په هغه بې حساب و بې کتابه جنتیانو کې 4 قسمه صفات والا خلک دی. یو دی هم الذین لا یسترقون، دا هغه خلک دی چې دا دمونه نه اچوي، دمونه نه اچوي چې راشه جي ما دم که، راشه جي ما دم که، روزګار جوړ کړی دی. دا دمونو والا خلک شریعت کې د دې هېڅ قسم څه ویلیو نشته دی، بلکې دې نه ځان ساتل غواړي. او بل پکې راځي ولا یتطیرون وعلى ربهم يتوکلون، دا صفات په هغې کې راغلي دي. لا یسترقون دی، لا یکتوون دی، على ربهم يتوکلون، دا قسم صفات والا دا به جنت ته بغیر د حسابه بغیر د کتاب نه ځي. هغه صحابي پکې و عکاشه ابن محسن فزاري رضی الله عنه، یا رسول الله سوال وکړي چې زه هم پکې شامل شم، نبي علیه السلام انت منهم ته پکې. بل یو کس پاسېد وویل ما ته دعا وکړه، ویل سبقک بها عکاشه، ستا نه عکاشه مخکې شوې ده، لهذا هغه په 80,000 کسانو کې دی. نو دا قسمه روزګارونه جوړ شوي دي. دې ته بس دا لکه سړی د خښتو روزګار کوي، څوک د عطرو روزګار کوي، څوک د ټوپو روزګار کوي، څوک د بلاک روزګار کوي، څوک د میډیسن روزګار کوي. په دې صاحبانو پکې شروع کړي دي چې هغوی دغه روزګار پکې شروع کړو، د دمونو روزګار پکې شروع کړو. لهذا دا ښه طریقه نه ده، دې نه ځان ساتل پکار دي او ملګري دې هم د دې نه ځان وساتي.